زه حیران په دې یم چې زه د کوم ځای نه شروع کوم. ما به ویل چې د پنجاب پولیس داسې دی او پنجاب پولیس زیاتې کوي، او تاسو به ویل چې راشه خیبر پختونخوا ته او خیبر پختونخوا کې وګوره چې خلک څه کوي. لګیا دی پاک د خیبر پختونخوا پولیس څومره کارنامې کړي دي. خیبر پختونخوا پولیس روجماتی کې بوتل نیولې او تا ته هم خولې او ما ته هم خولې او په لاره روان دی، ټریفک والا یو لم بوتل ورکوي، روجمات یې کوي، لګیا دی تاڼې ته ننوځي، مخامخ در رخه سلوک کوي، شاته در کې ډنډې نه باسي. دا زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس دی. اوس دا راته ووایه چې دا ماشومه چې په نوښار کې 7 کالو ماشومه چا سره چې پښتو کې ماله نه راځي، چې زه پښتو زه په خپله بچو والا یم، ماله نه راځي لا اله الا الله محمد رسول الله چې ماله جړا راځي، دنه 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 جاړم زه دې پروګرام ته راتلل ما نه غوښته، تکلیف دی راته. اے مسلمانانو تاسو څنګه پراته هر پروګرام کې اوس چې ما ته وویلی شو چې خامخا راشه، نو په زړه مې دا نه کاڼه ایښی دی، تاسو هم را سره کېدی او ویې رسوئ دې دلګانو ته، دې وزیرانو ته. دا که چا د سینیټر لور وی، دا که چېرته دا ښایسته پارلیمنټ چې دیو جومات جوړ کړی دی، سپریم اداره ته دې ته به کنزل نه کې، دې کې خدایان ناست دي، 340 خدایان دې کې ناست دي، 340 خدایان په قومي اسمبلی کې ناست دي، د 100 نه زیات خدایان دلته په سینټ کې ناست دي. و ظالمانو و کافرانو و پولیس کمزی کی دا که چرته د مالدار سړي لور وې، دا د وسدار سړي لور وې، زما دې د الله په ذات قسمی په 40 غنټو کې دنه به خلک هم نیولې وې. لعنت دي شي په داسې ملک باندې او په داسې قانون باندې او په داسې عدالت باندې. هغه یو ښځې کوسي ته وګوره، هغه جج ته چې وایي پرویز مشرف لا سزای موت او سره 4 زره دا راکاږئ او په ډي چوک کې د ژوندي ستا په ښځه غیر نه باسمه. اے سپیشل کورټ جج ستا لور وغیم، داسې کسان ولې نه کې؟ دا پردی ماشومه، پردی 7 کالو ماشومه، ظالمانو 7 کالو ماشومه کینئ یو بل ته ګورئ. بس زه یو فریاد کوئ ظلم وشو دا خوله ده که دا کونه ده، زه خو دې ته اریان یم. ظلم وشو راخون شئ که نه ووړ کوي که نه دا هر څه. نه پنجاب ګناهګار دی او نه سند ګناهګار دی او نه بلوچستان ګناهګار دی، دا ښځې کوسي د پاکستان د خیبر پختونخوا پولیس دلګان دي. یو آئی جی خبره کړده، عمران خان خوشحاله دی جی، اس وقت یوسف زئی خوشحاله دی، علی محمد خان خوشحاله دی، مراد سعید خوشحاله. کم دی مراد سعیده؟ ته د خدایانو د بوتانو په منځ کې ودرېدلی، ډېر ګرم تقریر کې سوات ته راشي، مردان ته راشي، اسمان دې په سر اوچت کړی بې غیرته بچیا. اے شوکت یوسف زئی بې غیرته، ای دلګانو تاسو له الله ووټ چا درکړی چې تاسو د خپلې صوبې د بچۍ تپوس نه شئ کولی، تاسو د لور تپوس نه شئ کولی. دا ستاسو لور نه وه ښځې کوسو، تاسو خو بې غرضئ، تاسو خو د غږ نه شئ کولی. زه په ښځه نه رالګم، زه د قومي اسمبلی په ښځه رالګم، زه د سینټ په ښځه رالګم، زه د داسې قانون په ښځه رالګم چې د غریب ته انصاف نه ملاویږي. ستاسو ښځه وغیم قانون ځان لپاره جوړوئ، د خپلو لورګانو دپاره جوړوئ، د خپلو خویندو دپاره قانون جوړوئ، د غریب دپاره قانون نشته. ټول عمر ستاسو دلګانو کومه پارټي چې راغله، یوازې پی ټي آی نه، مسلم لیګ او که پیپلز پارټي او که فضل الرحماني، کم ښځې کوسم چې د اسلام به ځان دپاره راولي، جج به ځان دپاره راولي، دلګان به ترمیمونه چې دي د خپلو لورګانو، د خپلو بچو، د خپلو بلډینګونو دپاره به کوي. فرد ته حاجت، فرد ته لاس وینسې ستا په ښځه کې نه باسم، تا ته خو لاس نه لګوي. دا غریبه، دا ماشومه، دا بچی. شهریار افریدي چېرته دی؟
افریدیان ډیر نر قوم دی، دا پکې بې غیرته پیدا شوی. دا ته مې هغه وخت ویلي چې په کومه ورځ دی د علي وزیر او هغه بل ډله سره میلاو شو، محسن داوړ سره، او په پریس کانفرنس کې کېناستو، زما ویډیو وګورئ، ما درته وویل چې دا ډلهګان دي. دی هغه وخت وزیر داخله و چې ما ورته ویل ډله دا ته نه وه پکه. اوس د اوسه دا د پرویز خټکه ستا په هغه وزیر داخله کې مجازې وکړمه، غول وکړمه چې زما د بچۍ تپوس نه کېږي، تا نه غټ ډله بل نشته. ځکه زیات زما خبره یا ساتئ، په ما دا یقین هم ونه کړي چې زه د عمران خان ملګری یم او زه د مسلم لیګ ملګری یم، زه د پاکستان ملګری یم، زه د پښتون ملګری یم. چېرته به پښتون بې عزته کېږي زه به خپل ځان مخې ته ودروم. والله که د چا نه مې یو ځل مرګ دی که دی یار، څه لس ځله خو به مې نه وژني. د دوی په ښځه کې نه باسم. هغه د سپیشل کورټ هغه جج وایي پرویز مشرف راکاږئ او په دې چوک کې ستا ښځه وغیم که تا د زینب قاتل چې چا زینب وجلې وه، ظلم یې ورسره کړی او ښځې یې کوسیا، تا چې په مینار پاکستان کې هغه 3 میله راځوړند کړی وې، دله نن به دا کیس نه کېدی. تا په اسلام آباد کې ځوړند کړی وی، دا کیس به نه کېدی. تا به د پېښور په ګینټګر کې دا شی کړی وی، دا به نه کېدی. ستاسو ښځه وغیم سزا وله ورکوي، هغلته پھانسی کا بس پھانسی مې کو. څه عبرت به والي، نه اخبار کې راله، نه په ټلویزیون کې راله، نه په څه کې راله. تاسو دا شی کول غواړئ. نورې پارټیانې خو زه بې غیرته پارټیانې وې، دوسې پارټیانې وې. ای فضل الرحمانه ته به خدای له څه جواب ورکوې؟ ته کم قرآن وې؟ فضل الرحمانه ته کم قرآن وې؟ کم؟ زه خو ستا په حساب پوه نه شوم. ایسے راج الحق ته کم قرآن وې؟ ما ته خو هغه قرآن وښیه کم قرآن چې ته وې. تاسو خو کافران یې، خدای خبر چې گیتا وایه که بل څه، په قرآن کې دا شی شته؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه وګوره خپل زوی له سزا ورکړې وه. یا یهودیانو تاسو سره ستاسو بچی یې، دا ستاسو بچی دې دپاره بچی نه ده چې تاسو د ووټونو غلې، صرف ووټونه اخلئ، ووټونه صرف نغدې خرچ کوئ ښځې کوسو، نه تاسو ته د لور پته لګي، نه تاسو ته تاسو خپلې خوندې میندې هم خرڅوئ قومي اسمبلۍ والاو. دا وی مقدس اداره ده او په ښځه دې خینده نه باسمه. داسې صفه راغله د قرآن آیات بلیزي راغلی دی، دلته وحي نازلېږي. مچازې پې ولې نه کوم؟ زه چې پاکستان ته راسم زه په داسې مچازې کوم. پاکستان ته چې درشم په دې قومي اسمبلی کې به مخې ته ودرېږم او تشې مچازې به کوم او لایف به درته کوم چې داسې قومي اسمبلی باندې زه تشې مچازې کوم، راشئ سر رانه قلم کوي. تاسو پښتانه پېژندلي نه دي، آپ پٹھان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. خدا کی قسم آؤں گا پاکستان آؤں گا اور ان قریب آؤں گا اور قومی اسمبلی کے آگے پیشاب کروں گا. یہ جو تمہارا سپریم ادارہ ہے، جس کو تم سپریم ادارہ کہتے ہو، اس کو ہائی کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کو سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی. اس کو جان حبیب کہے گا. پٹھان ہوں پٹھان، بتاؤں گا آپ لوگ آ جانا مجھے شوٹ کر دینا. یو جان حبیب بمری گنا ستاسو سلیم بلندیږي. د یرې د خوف د لاسه یو بې غیرته مردار خلک راځي. دا زه دې په خیبر پښتونخوا پولیس تاریان یم. دا ما ته چې څومره کسان پښتانه ناست یئ، ستاسو دې د الله په ذات قسم چې کومه تپوس تاسو نه کوم، دا خو دې د آی جي پي نه تپوس وکړه، دا د دې ډي آی جي اپریشن نه تپوس وکړه. ولګوه ورته زما دا ویډیو به ورته رسي، ورته ولګوه چې بې غیرتو په فلاینګ کوچ کې او په بس کې چې څنګه پولیس والا ورننوځي او دغسې وګوري، درې دې راوباسي چاڼ کړي. ته بار راوځه چې بار راوځي د هغه د ګوټ نادیز نه چرس راوځي. والله که وله چا اطلاع ورکړي، دوی د سترګو نه پېژني. ته په بس کې 45 کسانو کې جو کس راوباسې دلګانو، تاسو نه ثابت سړی، ثابت جنۍ، پښتنه، غریبه، عاجزه، د دین سبق لتلو والا ماشومه جبې نه راځي چې هغه سره څه وشو. زه پښتون یم، پښتون، زه جولا نه یم، زه افغانی نه یم، زه افغان نه یم، زه پښتون نه یم، زه پښتون یم، پښتون، پښتا، پښتون.
ما باندې دا هر پښتون خور مور عزت فرض دی. زه به راوځم زه به خبرې کوم خو د دې ماشومې دپاره زما وجود نه برابرېدو. زما خپلې بچی دي خپل لورګانې مې دي زما خوله نه برابرېده اوس هم نه برابرېږي. په ډېرو منتونو په ډېرو زارو باندې خلکو راته ویل چې راشه جانبي په دې باندې څه ووایه. چاته وی که زه رام شمه دا ځوان دا فرعونان چې کوم دي نه اوري. دیو د خدای د قهر نه اندې راغلي دي. دیو د پاکستان نه افغانستان جوړول غواړي. دیو د گنجیخ جیل جوړول غواړي. چا دلنه تپوس وکړئ ته راشه خیبر پښتونخوا کې څومره تبدیلي راغله. ستا په هغه تبدیلی کې مجازې وکړم چې زما عزت پکې محفوظه نه وي. ستا په هغه حکومت کې مجازې وکړم پرویز خټکه چې زما د بچی عزت پکې محفوظه نه وي. د غریب د بچی عزت پکې نه وي محفوظه. لعنت دي شي په هر هغه پارټۍ سره د فضل الرحمن او سره د جماعت اسلامي دا ښځې کوسې تعزیت لځي السلام علیکم ووټ جوړولو لځي. کم دلم چې هغلته ځي د خدای او د رسول لپاره نه ځي. د خپل نمبر و ښځې کوسې ته چې د دې کور ته ځي دله کوسې ته د روټۍ او د بلیک میلینګ کوئ دلګانو 340 بې غیرته د دنیا انټرنیشنل دلګان په قومي اسمبلۍ کې ناست دي. قانون جوړو جي او بې غیرته سپریم کورټ هغه قانون مني کوم چې دا جوړ ښځې کوسیا د خدای قانون ومنه که نه. ګوره چې انصاف ملاویږي که نه. دله کوسیا چې هغلته شیشه ماته شي ته پې سموټو واخلي. تا د زینب ښځې کوسې حکومته دله حکومته پاکستان نر پاکستان دی. دې باندې چې کوم حکمرانان هم راځي بړواګان راځي ښځې چلولو والا راځي. په قومي اسمبلی کې خو ماته یو غریب وښیه. راشئ ماته یو غریب وښیه. که د جمعیت علما اسلامي هغه به هم کروڑپتی مخامخ به غریبي وروسته به تپوس وکړي دانا شجره به برابري طالب به درته ښکاري د 4 روپو مالک به جماعت اسلامي وګوره. دا درته هغه جماعتونه ښیم چې صرف د خدای د نامې دپاره یو نواز شریف او عمران خان او اوړه غرق شو پاکستان تباه شو. د 22 کروڑو ملک کې اوړه نه برابرېږي. زما بچو دپاره اوړه نشته ته افغانستان ته لیږې. ستا ښځه وغیم او دا وی شارټیج راغلی دی. زه ته خبر نه یم چې دا اوړه چېرته نه راغله. بحران چېرته دی. چا بند کړي دي چا ذخیره کړي دي. په لعنت دي شي په تاسو باندې چا ذخیره کړي دي. هېڅ چا نه دي ذخیره کړي. ښځې کوسو تاسو پیسې واخیستې او شی م ولېږلو او عام هغه 3 لکه ټنه اوس په ډبل قیمت به دا بې غیرته بچي راغواړي. دلته یې مالال کړو هغلته یې مالال کړو. دا زما ملک دی. ما ته م ویل زه تحریک انصاف ما تاسو ته ویلي زه تحریک انصاف کې نه یم. کله به هم چې تحریک انصاف غلط کار کوي زه به د هغه مخالفت کوم. هره پارټي به چې د پښتون او د پاکستان د احتسال کوي زه به ورسره ودرېږم. پښتون سره زه به د خپل غریب سره ودرېږم. بې غیرتو 7 کالو ماشومه ستاسو لورګانې نشته. پرویز خټکه ستا لور نشته. پرویز خټکه ستا ورېره نشته. شوکت یوسفزۍ تا کله کور کې کتل ده چې ستا لور به روپټه اچولي چېرته ستا مخامخ به تېره شوي باباجي اسلام علیکم ستا لور سره چې دا شی وشي شوکت یوسفزۍ ته به څه کوې؟ پرویز خټکه په نوښار کې هم چې ستا لور سره دا شی په روډ باندې وشي او ویش لیدله او بیا یې مړه کړي بې غیرته خټکه ته به بیا څه کوې؟ شهر عرفیدي ستا لور سره چې دا شی وشي او لغړه د پرتهی په روډ د پاسه او مړی ته به څه کوې؟ مراد سعیده
اے چاہی دن کیا ہے دیرے خبری نقلے نیستو والا جذباتو والا بے غیرتا اے بے غیرتا کستا خور سر استا لور سر دا شیوشو فوراً با دنیا خوزی کی آئی جی پی با بڑی زنو شروعی ٹرا 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 آئی جی پی تا بڑی ٹیس زین معلومی کی دا خلو زیبا نمو ڈی آئی جی بزان دا پرتو گوالی ایسے چو با خلو ککڑی ڈی ایس پی با پرتوک نیولی تختی با دی تلی وزیر اعظم سے ویل دی ستا خزا دا وزیر اعظم وغیم چی تا دا پارا رازی اور زما دا غریب انسان اور زما دا غریب و مستحق سڑی لور سر زیادہ کی گی و داغا تا پوسنے کی گی اور دلگانو دے وسا بوڑی نیولے نشئی تاسو نا غد بے غیرتا دلگان پختانا بلشتنا اور چی چا دیولو کہ پینزو روزو کے دننا ددی کسانو معلوماتو نشو یاد ساتای زما دا ویڈیو کہ چا مراد سعید لا او پی ٹی آئی لا ووٹ ورکڑے دا غلا غد دلاڈو بلشتنا چی تپوسی ونکی تسی دخبل رور تپوس نشے کو والے دخبل لور تپوس نشے کو او ہم دیتے یارو جاگا دا غلور دا زما لور ندا دا زما بچائی ندا زدہ دا پا تھائی لینڈ کے ناستے ماں زجی پا پاکستان کے تابا زلی دلو مراد سعید افسوس دا دے چیز دیر لرے ماں او زما لاورز اشتا تابا زلی دلو شہر یار افریدی مراد سعیدہ شوکت یوسف زئی تابا لی دلو تاسو کیمرے تا سنگ رازئی او سنگ گڈام شروع کری سنگ جذبات خائے لگا تاسو دا پارا استغفر اللہ العظیم دا طولو نزیاد پختانا تاسو یہی واللہ باللہ چی دا لنگمار در بانے ورنکم مڑا دا سٹیج دا پارا نرے بے غیرتو زبدر تا خیم نن تاسو تا دلیل لگیم اور در تا میں شلزولا خولی دا جانبی باقا ندے چی تا تے نن مخامق بدلتا ویو سباب زب پی خور دا یا لاہور تا در زمان او آگا تا با میٹو پیا چولیو پٹ بگر زمان قسم میں دی پا خدای چی دی پارلیمنٹ مخامق با یواز زمان ملین کسان پکار دی اور نمی زیرین کسان پکار دی یکی یو تنہا کیمرینی ولو والا بمزان سر نبوزم یواز با درزم دا تا پوس بتا سنا تانا او صوبہ قومی اسمبلی کے 340 دلگانو نا تپوس کوم دا چالور نوا من پختانا دیر کمزوریو من دسپک دلگی وس خو ہر سلے داوی چی نیمک کابینہ دا پختانو دا وستاسو دا دمانو خزے وغیم دا پختانو چی تا دا خپل لور تپوس نشے کولے پرویز خٹکا آغا ورز لری ندا یاد ساتا سنگا جدی شہباز شریف طویلیو کنا چی دمرا ظلم کوا چی دمرا برداشت کولے شی آغا ساختا خبر صحیح شوا کنا نندر دسا خبر کوم پرویز خٹکا مپا پیسے نازے گا اور نپا وزیر داخلہ بانے نازے گا دا دوارا بے وفا دی کہ وفادار دے آغا زمان رب دے دا خدای چی ڈکے پیدا کرے اور دا اندرا گاندھی گونتی دا وجود دے کہ تاکہ انصاف ہے اور تا پختون نہ پیدا ہوئے اور تو واقعی خٹک ہوئے واقعی جی سندل خٹک ستا سردا تو سندل خٹک یو یہی ٹھیک پرویز خٹکا آل دیو آیا امدا سندل خٹک ستا خپلا دا چی سنگا آگا حرکات دی آگا سستا دی تو سنگا وزیر داخلے تو مڑی ستا پا کلی کی ستا پا وجود کی دنتا تو پاکستان وزیر داخلے تو صوبائی وزیر داخلم نے بے غیرتا اور ستا پا ملک کی خیبر پختونخوا کی جی دچا عالمی جنگ ہے دا پولیس متعلق ریفارم کر دیا ہے آؤ خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیکھو آؤ خیبر پختونخوا کی پولیس کے دیکھو ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی درندگی ہوئی اور اس کو ابھی تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کی ہے
بل خزي کوسی ته ګوره هغه وایي جج وایي دې له پانسي ورکا ستا ښځه وغیم که تا چرې د زینب او د نورو په کیسونو کې چې چاته پانسي شوې وه دا چې تا پانسي ته لیږلی وی او په چوک کې دې پانسي کړی وی یو دلب هم دا کار نه کولی ستا په هغه آئین کې مجازي حکم چې په حکم کې ته د امریکې نه یېرېږې بې غیرته ته د نورو ملکونو نه یېرېږې چې سرعام پانسي نشي ورکولی په تا بسې چل کېږي پابندي به در باندې لګي ته د هغه رب نه ګورې هغه د تا او د ما نه ډېر لوی طاقتور دی خو کله هم تاسو د الله او د الله د رضا دپاره نه د سپریم دا جی قومي اسمبلی چې دا سپریم اداره ده دې ته څوک بد نشي ویلی ته به وایې چې د کعبې نه یو ټوکړه بیله شوې ده او دلته یې راوستې ده او دا کسان هغلته ناست دي او دا ټول چې دی ولیان دي دا ولیان دي څومره 340 کسان چې دي دا ولیان دي ته وایې په دې سیفې راکوزېږي ټولو نه غټ مردار چې کم دی هغه هم دلته راځي ټولو نه غټ غل چې دی هغه هم دلته راځي ما ته پکې یو پاک سړی خو ښیه د عمران خان نه والې تر ښکته پورې راته یو پاک سړی وښیه هر ګوره د وکیل د جج درته یادوم د سپریم کورټ ما دې راوغواړي ما دې شرط سره یې پوښتنو د دې شرط سره پانسۍ ته تیار یم سر دې راله ووایي عمر قید ته تیار یم صرف او صرف دا کیمره غواړم په عدالت کې او لایف غواړم او لایف سوال دې را باندې کوي او لایف جواب به ورکوم چې نه وکیل نیسم د وکیل د ښځې کوس وښیم په خپله وکیل یم ما له جواب راځي زه انسان یم الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی یم دی دې ما سره کینی سپریم کورټ چیف جسټس دی کینی 19 ججان دي دی ما ته مخامخ کینی خو ما سره د لایف کینی چې تاسو راته ګورئ زما ستاسو فیصله پکار ده د لګانو مې څه فیصله پکار ده دا هر یو ښځې کوسی جج چې کم دی دا اول ډله قاتل راځي دا اول قاتلي شرط سره درته چیلنج سره درته ویم څومره ججان هم چې دي د های کورټ د سپریم کورټ ججان چې څومره دي دې کې یو جج هم داسې نه دی راغلی چې هغه وکیل نه پاتې شوی هغې اول 100 کسان قاتلان بری کړي کم جج چې زیات قاتلان بری کړي هغه جسټس راځي او کم چې پکې ډېر زیات ماهرۍ او ډاکوانې پکې پریښي او ګناهګار پکې پریښي او بې ګناه یې پانسي کړي هغه ته چیف جسټس وایي دا الټه کار دی دیو کې خو دی جج وښیي دی وکیل نه دیو کې درته یو شیخ یم اول به دیو وکیلي بیا به جج شي بیا به بې غیرته چې پیسې نه یې ګټلې بیا به وکیل شي دا د هغه مار کار دی د ایک نه شروع شي او چې څنګه یې وچیچي سیده ناندې راشي واپس دا هغه کار دی د 3 کالو دپاره جج راځي او د خلکو خانې خرابوي او دا نوټونه ورشه د ججانو جیدادونه وګورو د نن سبا دې نه پخواني ججان زر ځله خو هغه به د الله او د الله د رسول خدای د یېرې فیصلې کولې سموټو فیصله لے لیے ته به دا زما دا ویډیو به د چیف جسټس خجي کوسی ته رسي او د دې جنۍ د نوخار جنۍ ویډیو به ورته نه رسي د هغه د پلار فریاد به نه رسي د هغې علاقې فریاد به نه رسي ای مسلمانانو ستاسو لورګانې نشته ستاسو بچي نشته چې تاسو دا شی دومره خور کوي چې کم ښځې کوسي دا کار کړی دا د پچوک ودرې حکومت دی ولا سزا نه ورکوي دا پبلک عوام پښتانه چې امورونه ورسره یو غوښه ترې راکاږي او مړ کوي که 100 کسانی او که د پاکستان ډېر طاقتور سړی هم دا ټیک طاقتور دي دا پرویز خټک موټران دي دا د عمران خان مرګري دي دا چا چې کړی دی دا ځکه یې پټوي کله به هم حکومت نه وی پټ کړی که دې کې د پی ټي آی لاس نه وی اوړه ګران شو و ظالمه د نواز شریف وخت کې هم د لګان وزیرانو که نه هماغه ښځې کوسي و دلته که نه خیبر پښتونخوا کې چې د پنجاب نه به اوړه راله او زموږ دشمنانو له به یې ولېږل صرف د روپو د خاطره د 40 روپو اوړه په 80 روپۍ به یې هغلته لېږل او ما او تا یې وجلو نن صرف خر هماغه دی کته یې بدله شوه خر هماغه دی صرف یې کته بدله شوه نواز شریف لاړو پی ټي آی راله نو ولې
پی ټی آی زما خیال د کعبې نه راغل ده، دا امام کعبه دی، دا وزیران چې دي دا د غټو علما نه دا فارغه دي، دیو حرام نه خوري، دی د خدای نه یریږي. ټول غله دي صوبایي وزیران، که صوبایي اسمبلی ده که قومي اسمبلی ده، چېرته چې او د دې غلطۍ ټولو نه غټ سبب تاسو خلک یئ. په سر هم اوچت کړی آی پی ټی آی آی پی ټی آی، چې سر هم اوچت کړی آیا شعر آیا شعر آیا. او چې بل ته ګوره جماعتونو کې پټخي تاو کړي روان یې ځای نیولي ډنډۍ نیولي او وردیان یې اچولي ته به انډیا فتح کوي. جماعت اسلامي ته ګوره هغو به رنګارنګ جنډې چوټې کړي او روان به یو دا چغې سورې شروع کړي په میکونو کې کشمیر آزادوم او پلانکې آزادوم. و دلګانو دا خپله لور خو اول سنباله کوي، دا د چا لور ده؟ سبا به سراج الحق هم د دې کور ته ځي، اسفندیار ولي به هم د دې، ولې پښتون دی که نه؟ دا پښتون دی، پښتون دا پښتون نه دی وروره، مونږ پښتانه یو. دا چې کوم پښتانه دي که نه دا د لګن ګوره په پښتانو کې ډمان نشته. دا 007 پلار چې دی هغه عربي وایي، هغه پنجابي وایي. په ژبه باندې ته یو سړی پښتون کې بې غیرت هغه پښتون نه دی، هغه پښتون دی، هغه له سره پښتو ژبه ورځي. هغې کې دننه وجود کې وینه د پښتون نشته، صرف د پښتون ده. هغه ژبه د پښتون وایي، د ژبه د پښتون وایي، نور پښتو پکې نشته، نه پښتانه دي. پردی لور سره زیاتې وشو، ظلم وشو. تر اوسه پورې د نوخار پولیس د خپل ځان هم خبر نشوه چې دا ظلم چا سره وشو، د دې بچوک دي. تم راځي خبرې کوې، زم راځم خبرې کوم. نه ای جی پی بې غیرته ته پته شته. ګورې هغه ایسے چوبه یا 3 لکه یا 4 لکه یا 15 لکه یا 10 لکه روپۍ والی. یعنی خپل تجربه مطابق درته زه دا وایم چې ایسے چوبه یا 15 لکه یا 10 لکه یا 6 لکه ډي ایس پي پورې والی. اوس هغه کیس دومره ګندکو دی د لګانو چې نه خو هغه پیسې به واپس ورکولی شي. دا واورئ هغه 6 لکه روپۍ چې چا جنکۍ تباه کړ ده، هغه 6 لکه روپۍ به هم دی واپس نشي ورکولی. اوس به هغه 6 لکه روپو دپاره د ایس ایچ او ډي ایس پي ایس پي د هغه کسانو دپاره لارې ګوري چې قانوني کومه لار ورکو چې دا بچ شي او دا شی شک کې راشي. او چېرته چې ثابته شوه واورئ کروڑو روپۍ به د دې جینۍ مور له ورکړی شي، پلار له به ورکړی شي، پښتو به خرڅه شي. وزیر داخله ما خو ویلې پرویز خټکه چې ستا دا وجود نری شوی دی د غیرت د لاسه، خو که په 15 ورځو کې تا غیرت ونه خولو نو زه به کلم لایف راتلمه نو پرویز خټک سندل خټک به ویم، پرویز خټک سندل خټک به ویم. 15 ورځو کې دنه نن ورځې نه پس ته 15 ورځو کې دنه د دې مجرمان په کار دي چې ونیولی شي. او که ونه نیولی شو نو بل لایف ورپسې نه کوم. زما پاکستان ته راتلو نږدې ورځې دي، تاسو خو به مې اسیم نیسئ، خو زړه خو در باندې یخ کمه که نه. زه خبر یم دا تاسو چې یریږئ د دې خلکو نه، د هغې غټه وجه دا ده چې څوک وایي مړ به مې کي او څوک به یې دننه به مې کي او څوک به یې پته به مې نه لګي. پته به مې لګي، دننه کوي به مې یم، سزا به م راکوي، خو د تاسو دپاره به نوم پرېږدمه. مه یریږئ. دا مرګ یو ځل له 10 ځله مې درته ویل دي، بې وخته مرګ نشته. او کله به چې ته د صداقت نه، د دې زړه نه او د الله سره به در سره وي او د رب العالمین ذات امداد به در سره وي او ته به د الله د ذات دپاره خبره کوې نو ستا به الله حفاظت کوي. زما د چا مرسته نه ده پکار، ما له هېڅ جلسې جلوسونه نه دي پکار. او دا هم درته وایم چې په کومه ورځ ونیولی شوم او تکلیف یې راکړو بیا هم ما پسې تاسو مه راوځئ، په سوشل میډیا هم مه راوځئ. بار خو به څوک هم نه راوځي. ټولې پارټیانو ته خو مې کنځل وکړه، ټولې پارټیانو خو مې سپکې کړې. جماعت دا د علما والا او دا د علما سو والا او دا غله او سره دا
اسفندیار او سره دا نور خو تباہ و برباد مې کړه. د دیو خو به زما متعلقه ډوښه خبره کوي نه، وایي به خدای دې زر ورنال کی. خو زه د سوشل میډیا نن دومره تمنه لرم، ځکه رضا یم که کومه صرف د الله د رضا دپاره کوم. زما په سر باندې صرف او صرف د هغه ذات موجود دی. زما حفاظت به الله کوي تر اوسه پورې کولو، بیا به مې کوي، بیا به مې کوي، بیا به مې کوي. او ما د دې خبرو نه تر هغه وخت پورې به مې څوک نشي منې کولی تر څو پورې چې دې ځي کې مې سازي راځي. تر هغه وخت پورې به د پښتون دپاره، د پاکستان دپاره، د مظلوم دپاره، د عجز دپاره به جنګېږم. کم سړی به چې د عجز ظلم زیاتی ورسره کوي پهله به ودرېږم. پهله مخکې مو ودرېدلی بیا به مو ودرېږم، بیا به مو ودرېږم. زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم او صرف او صرف یو مطالبه درنه کوم چې دا شی چې کوم دا نن روان دی، که تاسو پښتانه او زړه کې د دې ماشومې متعلق څه دردي او تکلیفي او لورګانو والا یې او کم ظلم چې شوی دی د دې خلاف یو جهاد کوئ، نو واورئ تر نن روزه پورې مې تاسو ته نه دي ویلي چې شعر کا. معصومه تاسو لایف پروګرامونه کتل دي، زه د نورو خلکو نه یم پروګرام شیر کوي او خلک راشي خلک راشي، نه، ما ته د هغې مدد ضرورت پکار دی. نن ما ته الله تعالی د طرفه دا ده چې ستاسو مدد ضرورت پکار دی. د دې دپاره نه، د دې دپاره چې دا څه ما وویلې که نه چې دا د ټولو دلګانو ته ورورسي، نو د هغې رسولو ستاسو دا ګوته ده. شعر 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 بس. ګورئ جواب به زه ورکوم، زه به جواب ورکوم، صرف تاسو ورسوئ، رسول یې ستاسو کار دی. الله پاک دی تاسو آباد لري. مولا پاک پروردگار دی کومه ماشومه چې په حق رسېدلې ده او چا چې ورسره ظلم کړی دی، الله پاک پروردگار دی غیبي تباہ و برباد. مولا پاک پروردگار دی په خپلو لورګانو وشرموي. دې کې چې کم وزیر ملاوي، کم خان ملاوي، کم پولیس افسر ملاوي، کم طاقتور شخص ملاوي، مولا پروردگار تباہ و برباد کی. یا الله خپل قهر په نازل کی. او کم زما بچی چې چا شیر کړي الله دې ولا خیر ورکی، او کچا نه شیر کړي هم دې ولا الله خیر ورکی. زما بچو الله پاک هم په خپل حفظ و امان کې وساته. الله پاک پروردگار دې تاسو لا غټ طاقت درکړي. زما پښتون دی الله تعالی چرته نظر لکوي. الله تعالی دې زما پښتون له ترقي ورکړي. مولا پاک پروردگار دې زما پښتون په دنیا کې روښانه کړي. دا افغانستان پښتون نه، پښتون درته نه یادوم، پښتون د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پښتون د خیبر پښتونخوا د پښتون د دې سپلۍ زه خاورې یم، خاورې د خیبر پښتونخوا د پښتون د دې سپلۍ زه خاورې یم، خاورې. او د افغانستان د پښتون د پاره قهر ما، عذاب ما، هغه بېغیرته زمونږه رزق خوړلو والا، هغه غداران، هغه نمک حرامه، هغه د پاکستان او پاکستان آرمی پسې خبرې کوي. ویم خوړه زمونږه او په هماغه پلیټ کې مچازې وکړلې. نن چې په مونږ باندې د وړو کومه سخته ده، دا هم د دیو بې غیرتو د لاسه ده. او زمونږه بې غیرته وزیران چې کوم په سکرټریټ کې دلګان ناست دي، سوداګانې ښیي په ټنونو په ټریلو باندې دغه وړه دا هغلته ځي. غوړي به هم نن ارزان وی، چیني به هم. عمران خان بنګس کلی دي اوده دی، هغه وایي خدای خبر څه چلو شو. او دې نه دی خبر چې ټول شی افغانستان ته ښه خبر دی، خو وایي ووایي. زه نه واهم، زه به قسم خورم، خو تاسو یې ووایي را روانه الیکشن له به څنګه الیکشن جنګو. هر وزیر پیسې وهي لګیا دی. بهرحال زما د سیاسي پارټیانو سره څه ده، زما د دې انصاف سره تعلق دی چې دې جنۍ ته د انصاف ملاو شي، د دې مور پلار ته د انصاف ملاو شي. پیسې ولا مه ورکوئ، کور ولا مه جوړوئ. او دا کومو زناورو چې دا کار کړی دی، هغه له عبرتناک سزا ورکول د دې بې غیرته حکومت کار دی. پاکستان
یو مضبوط ملک دی، دا حکومت بیکاره دی. نواز شریف حکومت هم دله حکومتو، د زرداری هم دله حکومتو، سره د فضل الرحمن او سره د اسفندیار ولی او سره د جماعت اسلامی او بے غیرت ایم کیو ایم. عمران خان خو په دې کې پروت دی چې ایم کیو ایم خپه منشي راشه 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 خپه نشي راشه راشه. کله پرویز خټک بے غیرته په هغه چکر کې پروت دی، هغه ترین په دې چکر کې پروت دی چې ایم کیو ایم رضا کو زموږ نه حکومت ځي. دلته زموږ د بچو پرتګونه کوزیږي لګیا دي او پرویز خټک ته حکومت بچ کې ستا په هغه حکومت کې مچازې وکړمه. زه یو جنۍ عزت د پښتنې ستا په ثابت تحریک انصاف نه ورکوم، که هغه هره پارټي پې نه ورکوم. نه د اسفندیار ولی منمه، نه د فضل الرحمن منمه، نه د جماعت اسلامی منمه، نه د پی ټی آی منمه، نه د نون لیگ منمه، نه د کاف لیگ منمه، نه د ایم کیو ایم منمه. ایم کیو ایم رضا کول له دې خوا روانې، د کاف لیگ رضا کول لپاره دې خوا روانې. ښځې کوسې یو ټلیفون آی جي پي ته نه کوې چې دله دا شی راوباسه که نه، دا به سبا ما دپاره عذاب جوړېږي. خو دا د غریب سړي لور وه، د غریب سړي بچی وه، مړه شوه، باس بې عزته شوه. مله شرم راځي، شرم راځي پرویز خټکه، خدای دې په لور وشرموه. الله دې وکړي چې همدغسې په نوښار کې نه په اسلام آباد کې ستا په کور همداسې کسان در ننوځي او ته د شرم د لاسه دا نشې ویلی چې زما د لور سره زیاتی وشو. مراد سیده الله دې داسې ورځ راولي چې ته دې کیس حل دا نه کو، تا راونه ایسته د یرې د لاسم. مراد سیده یو ځل به مړې هسې چغې وی لګې، لاس دې نیولی دا چغې وی، خرېدلی غند دې د ځانه جوړ کړی دی. بې غیرته دا پوښتنه نه وه، یا تعالی چا اجازت در نه کو، یا ته خبر نه وي. الله هم تباہ و برباد کا بے غیرته بچو.